أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نحم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 159. مخی آیتونو کی د بنی اسرائیلو هغه خبرې چې کوم د هغوی د موسی علیه السلام سره معاملات راتلل، کله به یو شانتې خبره کوله، کله به بل شانتې خبره کوله. یا مخکې مونږ ویلو بني اسرائیل ډېر زیات چې د هغه برباد شوي در دې پورې چې قتل و قتال څومره انبیا چې وراتلل نو دوی به وجل. دغه رنګې ګمراهۍ قسمه قسم خبرو کې چې دی نو اخته شوي. خو په هغې کې داسې قوم و چې الله تعالی په دې آیت کې و چې دا ټول بني اسرائیل ګمراه شوي نه و، بلکې څه خلک او څه کسان په هغې کې داسې هم و چې امة یهدون بالحق، چې هغوی به خلکو ته سمه لار ښوله او خپلې فیصلې به چې دی نو هغه په انصاف سره کولې. نو ټول غلط نه و بلکې سم خلق پکې هم و. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا د یهودیانو عالم و او ده هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. ولې تورات یې ویلی و، داسې خلک و چې تورات یې هم وویلی و، تورات باندې پوهېدل، انجیل باندې هم ایمان و، په انجیل پوهېدل. او بیا رستو آخره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله نبوت ملاو کو ورکو نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان راوړو. او بیا الله تعالی په قرآن کې هم د اهل کتاب مبارک فرمایي چې دی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې دا خپل زامن پیژني چې او دا زما زوی دی، همدغه رنګې د آخر زمانې دا پیغمبر پیژني. نو بعضو خلکو ایمان نه راوړو، هغوی په وي موږ د خپل پلار نیک په دین باندې کلک یو، موږ بل خوا نه وړو، زموږ پلارانو لیکونو چې څه کړو هغه به کوو. او بعضې خلکو چې پېژنده چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی، ولې نښې خو ټولې په تورات کې بیان شوې وي، نو چې پېژندې نو چې څنګه پیغمبر علیه السلام اعلان وکړو او دعوت یې ورکړو نو هغوی ایمان راوړو. واقع لیکي عبدالله ابن سلام دا عالم و، نو د ایمان راوړل. دوی دا یهود ډېر بدبخته قوم دی رسول الله. وایي زه خیر دی د دوی امتحان واخله چې دوی څنګه دي. وایي زه به لږ پټ کښېنمه او ته د دوی نه تپوس وکړه چې دی څنګه سړی دی، اول دې زما باره کې تپوس وکړه، بیا ورته ووایه ده خو ایمان راوړی دی. دی پټ ناست دی، یهود رالل ورته پیغمبر علیه السلام ورته وی ای یهودو د عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی؟ ټول وی دی د پلار نرو او دی په کتاب پوهېږي، دی هم ښه سړی دی، ډېر پلار هم ښه سړی دی، خاندان یې هم ښه دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی که چېرې دی په ما ایمان راوړي او دی د آخر زمانې دا کتاب ومني، مجال نشي پیدا کېدی، چل هم داسې نشي کېدی چې دی په تا ایمان راوړي او دی د آخر زمانې پیغمبر ومني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راښکاره شو ورته وایي ما ایمان قبول کړی دی، زه تاسو له دعوت در کومه چې دا ګوره د آخر زمانې پیغمبر دی او موږ ته په تورات کې راغلي. پیغمبر علیه السلام ته دی وایي دی هم بد سړی دی، د پلار هم بد و، دا خو د ډېر بد کار وکړو. نو هغه په اهل کتابو کې داسې خلک چې الله قرآن کې وایي آیاتو چې دی نو دی په اهل کتابو کې داسې خلک چې دی د قرآن آیاتونه لوستل او دغه رنګې چې دی نو د شپې به تهجدونه کول، تلاوتونه هم کول. دغه رنګې ابن کثیر او ابن جریر یو واقع نقل کړې ده چې په د یعقوب علیه السلام چې کوم 12 زامن و د هغې نه الله تعالی 12 قبیلې جوړې کړې وې، نو یو قبیله پکې داسې وه چې هغوی امن خوښو، هغوی غلط ګمراهي نه خوښوله او هغوی د دې بني اسرائیلو د ګمراهو نه او د دوی د قتل و غارت نه د دې نه تنګ شوي وو او دعا یې کوله یا الله موږ داسې ځای ته لرې بوځې د دوی نه چې موږ هلته ستا عبادت کوو، ستا بندګي کوو. نو لیکلي دي چې دی د مشرق طرف ته الله تعالی ډېر لرې بوتلل او دوی هلته کې پاتې کېدل او خپله بندګي یې کوله، خپله مسلماني یې کوله. د معراج په شپه باندې
جبريل علیه السلام وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې بوتو او دی ته یو څو صورتونه هم وښول بیا دې تپوسونه کوي وایي ستاسو د ناب تول څه ترتیب دی څنګه کوئ وایي موږ چې فصلونه کم په پټي کې وي وی کرو هلته کې ورېبو هلته کې پراته موږ کور ته نه راړو او چې د چا څومره ضرورت وي چې د چا غنم پکار وي دا هلته راړي نو د ناب تول ضرورت هم نه راځي د زکات ضرورت پکې هم نه راځي خپله دې راړي او بیا دې تپوس کوي وایي تاسو دا قبرونه د کورونو مخې ته ولې جوړ کړي دي دا قبرونه مو ولې جوړ کړي دي وایي دا موږ د دې دپاره جوړ کړي دي چې موږ د کوره څنګه راوځو چې زموږ نظر په دې لګي وایي تاسو کې څوک دروغ وایي وایي نه موږ کې څوک دروغ نه وایي که چا دروغ وایي د اسمان نه اور راځي وایي سوځئ یې پیغمبر علیه السلام وایي بیا راغی انو الله تعالی دا آیات نازل کړ چې څه خلک داسې هم په اهل کتابو کې شته ومن قوم موسی د موسی علیه السلام د قوم نه څه خلک داسې هم شته چې یهدون امة یهدون چې هغه یو ډله ده چې هغوی د حق لاره ښیي خلکو ته وبه یعدلون او هم په دې باندې چې څه کوي د انصاف فیصلې کوي نو په هره زمانه کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی حق پیژندلی دی حق یې منلی دی او په حق باندې عمل کړی دی د آخر زمانې امتیان څومره چې دي الله کتاب را لېږلی دی قرآن را لېږلی دی پیغمبر را لېږلی دی لکه څنګه چې موږ پرون ویلی وو او بله ورځې په درس کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا الله تعالی ما له یو خصوصیت یو اعزاز راکړو چې زه د ټولې دنیا او د قیامته پورې چې دی نو زه پیغمبر او نبي وګرځولم نو امت له اوس پکار دی چې الله تعالی موږ ته یو پیغمبر را لېږلی دی موږ د هغه امتیان یو موږ له څه کول پکار دي څنګه زندگی پکار ده هم د هغې پیغمبر سنت ژوندي کول پکار دي هم هغه پیغمبر منل پکار دي د هغه سره محبت ساتل پکار دي دغه رنګې د الله تعالی څومره احکامات دي موږ له په دې باندې چلېدل پکار دي نو الله به الله تعالی زموږ دنیا او آخرت ښایسته کوي او که چېرې موږ د هغه نافرماني کوو موږ تاسو سوچ وکړو باران خلک غواړي باران نه کېږي دغه رنګې دعاګانې غواړي دعاګانې نه قبلېږي وجه دا ده چې امت نافرمانه دی الله تعالی قرآن کې صفا صفا ویلي دي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس چې په اوچه او په لونده باندې چې څومره فساد راځي د دې نه غټ فساد کم دی چې مسلمانان دعاګانې غواړي بنیتې دي څه دي نو الله تعالی وایي د دې اصل وجه هغه د انسانانو اعمال دي چې انسانان اعمال سم نه کوي د هغې د وجې په اوچه او په لونده باندې اوچه خوسه کې په سمندرونو کې چې کوم مخلوق پاتې کېږي دننه د هغې زموږ د اعمالو د وجې هغې ته هم تکلیفونه وي نو کوشش به کوو هر انسان په دې خپل زړه کې ستومانه شي او توبه وباسي نو الله به الله تعالی بیا څه کوي د رحمت فیصلې به رالیږي او که چېرې موږ مسلمانان زړه په زړه لګیا یو او ګناهونه کوو دا خو د الله تعالی ډېر لوی فضل دی چې الله تعالی امت ته ډېر صبر کوي یعنې مخکیني امتونو واقعات موږ تاسو واورېدل په یو ګناه باندې الله تعالی هغوی رانیولي دي او تباه او برباد کړي دي او دې امت کې هره ګناه چې ګورې نه هره ګناه شته خو امت ته الله تعالی ډېر صبر کوي امت له په دې وخت کې خصوصي الله تعالی ته متوجه کېدل پکار دي الله ته ژړا او فریاد پکار دی په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه کېدل پکار دي نو د دې وجې چې کله دی امت توبه وباسي الله تعالی به د خیر او د رحمت فیصلې راولېږي او که چېرې امت په خپل کار کې لګیا دی توبه نه وباسي نو حالات به بیا رز د رزه چې دی نو هغه لا څه کېږي سختېږي کوشش به کوو چې دنه د ګناهونو نه توبه وباسو هر هغه کار هر هغه عمل به کوو چې په هغې باندې الله تعالی زموږ نه خوشحاله شي الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب والصلاة والسلام على رسول الله الله د خیر او د رحمت باران وکړي الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه